دنیا کې خوشبخته او خوشقسمته خلق بسنګ معلومیږي. د دنیا یو جدا جدا معیار دی. چا باندې د مال دروازې کولاو شي نو خلق دته اوپس کېږي، وایي هاي څنګه خدای مهرباني وکړله، پیسو دروازې پې کولاو شللې. چا باندې په دې معاشره کې څه دوه څلور کسان وپېژني، څه شهرت یې پیدا شي، ډېر خلک دې ته وپس کېږي. یاره ډېر خوش قسمته دی، په لږ وخت کې لیډرۍ ته ورسېد، کم ځای نه کم ځای ته ورسېد، صوبې سے چې په مرکز کې لوی مقام د وزارت نه لاړه، مثال تو سره کم کم ځای ته ورسېد. بس خلک دې ته پس کېږي. بعضې خلک تعلیمي میدان کې یو بل ته وپس کېږي، خو حقیقت کې چې د پس کېدو څیز دی او د خوشبختۍ نښه د سړي ګڼلی کېږي، هغه د هغه سړی دی چې کوم رب کائنات په دې معاشره کې خپل د نمایندګۍ دپاره قبول کړي. خدای خپل نماینده وګرځي. د الله دا نمایندګي دا په حقیقت کې یو رحماني سلیکشن دی چې خدای د دې انتخاب وکړي او د دې معاشرې نه راوچت کړي او ته یو ذمہ داري د دې دین حواله کړي. د دې مخلوق د خیرخواهۍ یو جذبه د په زړه کې کېږي، د دې مخلوق د همدردۍ یو سبق د په زړه کې پیدا کړي او د ناسته ولاړه د سوچ او فکر د دې نه ګرځي چېرې د خدای د دې مخلوق به کامیابي په څه کې راځي. دا د بعضې سړي توانایانې، د بعضې سړي سوچ او فکر، د بعضې سړي پیسه، د بعضې سړي وخت، د هغه توانایانې صلاحیتونه څومره چې هغه صرف په دې کې صرف کېږي. ګویا یو سړی داسې په دې دنیا کې چې دی خپل د ځان فکر کوي، یو سړی دی چې د بل فکر شروع کړي. نو په معاشره کې خوشبخته سړی دی چې دی په دې معاشره کې د بل فکر شروع کړي. په د امریکې کې یو ځل یو NGOs و، نو هغه یو ریسرچ ټاپک دا کېږي چې ګورو په دې دنیا کې د اطمینان زندگی څوک تېروي، څوک خلک مطمئن اوسي. نو هغه اووه ملکونه د دې دپاره ټارګټ کړل، څه ترقي یافته او څه ترقي پذیر، څه غریب ملکونه، او یو مختلف ذرایعو سره هغه یو جایزه یې واخیستله. د ادارې بعضې وخت کې اخلي، جایزې ورکوي خپلې. اخر کې هغه ادارې چې کوم ریپورټ شایع کړ، نو هغه ریپورټ کې دا خبره کړې وه چې 80% خلک چې د دنیا واخلي ته خو به لیوني دي، ته د ډپریشن شکار دي، پریشانۍ شکار دي، په معاشره کې بې اطمینانۍ زندګي تېروي. تاسو هم دې بازار ته وځئ، که دا لوی نه لوی مالداره سړي ځان له پریشانه دی، اتېډیمار غریب ځان له پریشانه دی، لیډر ځان له پریشانه دی، هغه چغې لګونکی ځان له پریشانه دی. هر سړی په پریشانۍ کې مبتلا دی. که څوک مشهور دی هغه ځان له پریشانه دی، که څوک مشهور نه دی هغه ځان له شهرت غواړي ځان له پریشانه دی. که بې تعلیمه په بې تعلیمۍ کې، تعلیم یافته په تعلیم، هر میدان کې د پریشانۍ یو سیلاب دی چې هغې کې دا خلک لو شوي. نو بیا 80% خلک چې والله خو بې اطمینانۍ ژوند کوي. 14% خلک چې واخلي دې مصنوعي اطمینان پیدا کولو کوشش کوي، چېرته نشي، چېرته تماشې، هغه لایف زندګي تیرولو دپاره ځان له څه مصروفیتونه ګوري. وایي صرف 4% خلک په دې دنیا کې داسې دی چې 4% چې واخلي دا د اطمینان زندگی تیروي. او بیا دا خبره کړې ده چې په دې 4% کې 3 خبرې مشترکې.
یو دا دی چې دا ډېر مالدار خلک نه دي درمیان حال ځکه د پښتو خبره ده چې ډېرې مالې بدې حال داسې درمیان حاله غوندي ته په ډېر مالداره دی دا 4% چې د اطمینان ژوند تېرې یو خوبي د دې دا ډېره مالداره ده دویمه خوبي په دې کې دا ده چې د دې د مذهب سره تعلق وي څنګه څه مذهبي رجحان وي د دې او دریم خوبي په دې کې دا ده چې دې په دې معاشره کې د خپل په ځای باندې د بل غم باندې کړو خپل په ځای د بل فکر کوي ما چې دا ریپورټ وکړو زما د ذهن ته چې کومه خاکه راغله ما وی د دې بهترین مصداق چې واخلې زما د دې مدرسې د طالب او د مدرس او د محتمم چې کوم خلق د مخلوق د بچو یو درد په زړه کې واخلي او په دې معاشره کې د مدرسې په نوم کار چلی نو ما وی چې دا 4% چې یادې نو دې کې هغه لویه برخه د دغه علماو د دغه د الله د نمائندګانو د دې خلکو دا ځکه دا درې واړه چې واخلي مذهب سره تعلق دي د دې علماو دویم دا دی چې دې مالدارون دا کار خدای په غریبۍ کې د داخلي او دریم دا دی چې د مخلوق د بچو فکر کوي نو دا درې واړه خوبیا دي چې په دې کې موجود دي نو د دنیا مطمئن خوشبخته او خوش قسمته سره